کله چې یو سړی وفات شي د ده نوکان غټ پاتې شوي وو یا ویښته سنت یې غټ پاتې شوي وو نو پس د مرګ نه دا کټ کول څنګه وي نو پس د مرګ نه چې دا سړی وفات شو اگر که نوکان یې غټ وي او که ویښته دا نشي کټ کولی اکثر په تاو دا لیکلي دي کټ کولی نشي بس دا د ده و به دې سره به یې دفن کوي دوباره به نوکان او ویښته پتې نه کټ کوي او یو بله خبره دله وکړمه د جنازو والا واورئ جنازې څه به دې ځینې کړ په اوږه کړي منډې وبېرس بیا چې کله د جنازې ټیم شي نو دی به بهر ودرېږي بهر به بار ولاړې جنازه به وشي او دا به ځان به ښیي د کور والا مړي ته چې کني زه ستا جنازې ته راغلم نو جنازې نه خو بهر ورته خو جنازه ونه کړه سله ریاکارۍ دپاره راځي خوړو راځه به بهر کښېنه که نه خپل ځای کې د مړي په ځای کې دا مسلمان کې یو بل رواج شروع دی ویجې او 10 مې نشته په تیمم وکړه او فورا ودرېږه چې جنازې مونځ نه راځي سبحانک اللهم الحمدلله او ربنا آتنا دا درځي دا پکې ووایه دا کومې دعاګانې ویل دا سنت عمل دی په جنازه کې 2 فرض دي 4 تکبیرات ویل الله اکبر او ولاړه او بعضې علما فرمایي چې 3 پکې فرض دي یو پکې نیت شماري نو دا 3 ته نشي کولی او بهر ودرېږي مړي والا ته ځان ښیي